أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه غواړم د الله د شیطان رټلی شوینا بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کوونکی دی ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير الف لام را فرمان دے چې آیاتونه محکم دي او په تفصیل سره بیان شوی دي د یو حکیم او باخبره هستۍ د طرفنا چې تاسو بندگی مکوئ مگر صرف د الله زه داغه د طرفنا تاسو ته خبردارون کې هم يم او زیر درکون کې هم يم وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير او دا چې تاسو د خپل ربنا معافي وغواړئ او داغه طرف ته واپس راشئ نو هغه بدرلا د یوې خاص مودې پوری د ژوند ښه سامان درکړي او هر صاحب فضل تبا داغه فضل ورکړي لیکن که تاسو مخاړوي نو زستاسو په حق کې د یوې لوی hebatnاکي ورځي د عذاب نه یریږم إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير تاسو د ټول واپسی الله تدا او هغه هر څه کولی شي ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وګوره دا خلق خپل سینې ته وਹੀ چې داغنه پټ شي خبردار سو وخت چې دوی خپل ځانونه په کپړو کې پټوي الله د دې پټ هم پیژني او ښکارا هم هغه خو د هغه رازونو نه هم خبر دی کم چې په سینو کې دي وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين پزمکه کې ګرځیدون کې یو ژوند سره داسې نشته چې دا رزق د الله په ذمہ نوي او داغه پاکلا هغه ته دا معلوم نوي چې هغه کمزې وسی او کمزې کې سپارل کېږي هر څه په یو صفه دفتر کې درج دي وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين او هم هغه دي چې اسمانونه او زمکه پشپګو ورځو کې پیدا کړل او د دین مخ کې دغه عرش په وګو باندې وو د پاره د دې چې تاسو وازمی
او وګوري چې پتا څه کې څوک بهتر عمل کوونکې دی. اوس کو چری اے نبی صلی الله علیه وسلم تو وای چې اے خلکو د مرګ نرستو به تاسو دوباره را پاسول کېږئ. نو منکرین فورن وای چې دا خو صفا جادوګری ده. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. او کومنګه د یوې خاصه مودې پوری داغوی نه سزا ورسو کوو نو وای چې اخر سسیز دا سزا بند کړی دا. واورای په کوم ورځ چې د هغه سزا وخت راغی نو هغه به هیڅوک په واپس کولو واپس نه کړی شي او هم هغه سیس به داغوی نه راچا پیر شي په کوم سیس پوری چې دوی ټوکی کوي. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. کچری مونږه انسان ته د خپل رحمت مزور اوسکو او رستي بیا داغه نه محروم کړو نو هغه نا امید شي او ناشکری شروع کړي. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. او کچری د مصیبت رسیدو نه رستو ورتا مونږ د نعمت مزور اوسکو نو وای چې زما بدی ورځ خلاړې بیا هغه د خوشحالۍ نچوي او غرور شروع کړي. د دې عیب نه کو څوک پاک دي نو بس هغه خلک چې هغه صبر کوونکي دي او نیکی کوونکي دي او هم دا خلک دي چې د دوی د پاره معافي هم ده او لوی اجر هم دی. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. نو اے پیغمبره صلی الله علیه وسلم حسنه چې کوم وحی تا تکیږي ته داغه نسسز پرېګ دی او بیان نکړي او په دې خبره دي زړه تنگ شي چې دوی بوای په دې سړي باندې خزانه ولی نازله نشوا یا دا چې د دې سره فرښتہ ولی را نغلا. تو خو بس خبردارون کې وړاندې د هر سیز نگران الله دی. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. آیا دی وای چې پیغمبر دا کتاب په خپل جوړ کړی دی؟ ورته وایا خدانو د دې پشان جوړ کړی شوی لس سورتونه تاسو هم جوړ کړی او راي وړي او د الله نه سیوا چې نور څوک ستاسو معبودان دي کو هغه د امداد لپاره راغفتلی شي نو راوي غواړي کو تاسو داوی په خدای منلو کې رښتینی یې. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو
فهل أنتم مسلمون اوس که چری هغه معبودان ستاسو امداد لا ناراضي نو په شي چې دا د الله په علم سره نازل شوی دی او دا چې د الله نه سیوا بل حقيقي معبود نشته نو آیا تاسو دا حق منئ؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون کم خلق چې بس د دې دنیا ژوند او د دې خایس غواړي هغوی لمونګه داغوی د عملونو ټوله بدلا هم دلته ورکوو او پدې کې داغوی سره هیڅ کمی نه کیږي أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون خو په آخرت کې د داسې خلکو د پاره د ور نه سیوا بل هیڅ نشته هلته به معلومه شي چې څه هغوی په دنیا کې جوړ کړي وو هغه ټول برباد شو او اوس داغوی ټول کارونه باطل دي أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون آیا نو هغه سړی چې د خپل رب د طرف نه یو واضح شهادت لرلو داغه نه رستو یو گواه هم د پروردګار د طرف نه دغه شهادت پتاید کی راغې او د مخکنه د موسی علی السلام کتاب هم د رهنما او د رحمت په تور موجود وو آیا هغه هم د دنیا پرستو پشان د دین انکار کولی شي داسې خلک خوبا په دې باندې خامخا ایمان راوړي او د انسانانو په ډله کې چې چا د دین انکار وکړو نو داغه د پاره د واده زه ور دی نو اے پیغمبره ته د دې په حق لا پس شک کې مپرې وځه دا حق دې ستا د رب د طرفنا خو زیات خلک نه مني ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون او دهاغه سړی با بل غټ ظالم څوک وي چې په الله پوری دروغ وتړي داس خلک با خپل رب ته پیش کیږي او گواهان به پری شهادت کوي چې دادی هغه خلک چې په خپل رب پوری دروغ تړلی وو واورای د الله لعنت دې په ظالمانو باندې په هغه ظالمانو باندې چې هغه د الله د لارې نه خلق منع کوي او داغه لاره کګول غواړي او د آخرت نه انکار کوي أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون
هغوی پزمکه کې الله لرا عاجز کون کې نه وو او نه د الله په مقابله کې څوک ملګری وو هغوی لبا اوس د چند عذاب ورکړي کیږي هغوی نه د چا اورېدو شو او نه په خپل سلیدل أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون دا هغه خلک دي چې په خپل ځانونه تاوانيان کړل او هغه هر څه ته ورک شو کم چې هغوی د ځان نه جوړ کړی وو لا جرم انهم في الاخره هم الاخسرون ضروری ده چې هم هغوی په آخرت کې د ټولو نه زیات تاوانيان وي ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون او هغه خلک چې ایمان راوړو او نیک عملونه وکړل او د خپل رب بندگان شول نو بشکا هغوی جنتیان دي او په جنت کې به همیشه اوسيږي مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون د دې دوه ډلو مثال داسې دی چې یو سړی وی ورون او کون او بل وی لیدونکو او اوریدونکو آیا دا دوه یو شان کې دي شي تاسو د دې مثال نه سبق نه اخلئ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم او هم داسې حالاتو کله چې مونږه نوح علی السلام خپل قوم ته لېږلی وو هغه وویل زه تاسو صفا خبروم چې د الله نه سوا د بل چا بندگی مکوئ کنه نو زما سره یره ده چې پتا سو باندې با یو ورځ دردناک عذاب راشي فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين په جواب کې ورته د خپل قوم سردارانو چې هغوی داغه د خبرې منلو نه انکار کړي وو وویل زمون په نظر کې خو ته د دین سیوا بل هیڅ نه یې چې بس زمون پشان یو انسان یې او مونږ وینو چې زمون په قوم کې ها خلک بے سوچا پتا پسی روان شوی دی کم چې په مونږ کې رزیلان وو امونګه هیڅ هم داسي نوینو چې پاره کې تاسو زمونږ نه زیات یې بلکې مونږ خو تاسو دروغجنان ګڼو قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون هغه ورته وویل اے زما د قوم رونو لک سوچ خو کړی کچری زو د خپل رب د طرف نه په یو واضح شهادت باندې ولاړوم او بیا هغه په ما باندې خپل خاص رحمت هم وکړو خو هغه تاسو ته په نظر را نغې نو اخر زمونږ سره کوم ذریعہ ده چې تاسو منل نغواړئ او مونږه په زور تاسو په سرونو کې انخلو ويا قوم لا أسألكم عليه مالا
إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. او اے زما د قوم رونو، زه په دې کار باندې ستاسو نه هیڅ مال نه غواړم، زما اجر خو د الله په ذمہ دی، او زه هغه خلک شړلې هم نشم چې زما خبره منلې ده، هغه په خپل رب ته تلونکي دي، لیکن زه وینم چې تاسو جهالت کوئ. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. او اے قوما، کچری زدا خلق وشلم نو د الله د گرفت نه با څوک زما بچ کولو راشي؟ ستاسو په عقل کې دومره خبره هم ناراضي؟ ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. او زتا ستا دا نوایم چې زما سره د الله خزانه دي، نه دا وایم چې زه د غیب علم لرم، او نه دا دعوه کوم چې زه فرښتہ یم، او دا هم نشم ویلې چې کم خلکو ته ستاسو سترګې پسپکه قتل کوي چې هغوی لا الله هیڅ خیر ورنکړو، دا غوی د نفسونو حال الله خپېجني، که زه داسې وایم نو بیا به ظالم یما. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. اخر دا چې هغه خلکو اویل چې اے نوح، تا زموږ سره جګړه وکړه او ډېره جګړه دی وکړه، اوس خو بس هغه عذاب راواله چې د کم نه ته مونږه یروي، که ته رښتینی یې. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. نوح علیہ السلام جواب ورکړو، هغه خو به الله راولي کو وغواړي، او تاسو دومره طاقت نه لرئ چې هغه منع کړئ. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. اوس کچری زستاسو څخه ګړه کول هم غواړم، نو زما خېګړه تاسو له هیڅ فائدہ نشي درکولې. هر کله چې الله تاسو د گمراه کولو اراده کړی وي، هم هغه تاسو رب دی او هم هغه تاسو واپس ده. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. اے نبی صلی الله علیه وسلم، آیا دا خلق وای چې دې سړي دا ټول هرڅ د خپل ځانه جوړ کړی دي؟ دوی ته وایا کومه دا د خپل ځانه جوړ کړی وي نو په ما باندې زما د خپل جرم ذمہواری ده، او کم جرم چې تاسو کوئ زه دا غي ذمہوار نه یم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن
أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. پنو علیہ السلام باندې وحی کړی شو چې ستا په قوم کې کم خلکو چې ایمان راوړو بس هغوی ایمان راوړو اوس څوک منلو والا نشته داغوی په کارون باندې غم کول پرېږدا او زمون په نگرانی کې زمون د وحی مطابق یو کشته جوړول شروع کړه او ګورا کم خلکو چې ظلم کړي دي داغوی په حق کې ماته سفارش مکوا هغوی ټول اوس ډوبېدون کې دي. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. نو علیہ السلام با کشته جوړوله او داغه د قوم په سردارانو کې چې با څوک داغه په خوا تیرېدل نو په هغه پورې به ټوخي کوله. هغه وویل که تاسو په مونږ پوری خندا کوئ نو مونږ هم په تاسو پوری خندا کوو. زر به تاسو ته په خپل معلومه شي چې په چا باندې هغه عذاب راځي چې هغه به رسوا کوي او چې په چا باندې هغه بلا را پریوزي چې په لری کېدو به نه لری کیږي. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. تر دې پوری چې کله زمونږه حکم راغې او هغه تنور راو خټ کېدو نو مونږه اوویل د هر قسم زناورونه یو جوړه د کشته ته راوخې جوا او خپل د کور خلک هم سوا داغه کسانو نه چې هغه د مخ کینا خودل شوی دي په دې کې سوار کړه او هغه خلک پکې هم کېنوا چې ایمان راوړې دي او ډېر لک کسان وو چې د نو سره ایمان راوړې وو. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. نو علیہ السلام ورته وویل سوار شي پدې کې خاص د الله پنوم د دې روانې دل هم دي او وزرې دل هم زما رب ډېر بخون کې او رحم کون کې دي. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. کشته هغه خلک وړل او روانه وا او یو چپبا د غر پشان راوچته دلا. د نوح علیہ السلام زوی لري په فاصله باندې وو. نوح علیہ السلام ورته आवाज وکړو زویا زمون سره راسور شه د کافرانو سره مپاتې کېګا. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. هغه ورته واپس جواب ورکړو زداده اوس یو غر ته خېجم هغه به ما د ابونه بچ کړي
نو علیہ السلام ورته وویل نن هیڅ سیز د الله د حکم نه بچکون کې نشته بغیر د دینا چې الله پچا باندې رحم وکړي پدې کې یو چپا د دوړو په منځ کې راوچته شو او هغه هم په ډوبېدونکو خلکو کې شامل شو وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين حکم شو ازمکی خپل ټوله وبرا کاغا او اے اسمانا وجرېګا نو ابو پزمک کې جذب شوي فیصله وکړې شو کشته په جودي غر ودرېدا او اوهل شو چې لری شو د ظالمانو قوم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين نو علیہ السلام خپل رب ته आवाज وکړو ویل اے ربا زما زوی زما د کور د خلکو نه دی او ستا وعده رښتینی ده او تو د ټولو حاکمانو نه لوی او بهتره حاکم یې قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين الله ورته فرمایل اے نوح هغه ستا د کور د خلکو نه دی هغه یو ناکار عمل دی نو تو ماته د هغه خبرې درخواست مکوا چې حقیقت تا ته نه معلوم زتا ته نصیحت کوم چې خپل ځان د جاهلانو پشان ما جوړوا قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين نو علیہ السلام زر ارزو کړو اے زما ربا زستا پناه غواړم د دې خبرینا چې زه هغه سستانه وغواړم چې داغه ماته علم نشته که تاسو معاف نکړم او رحم درا باندې اونکړو نو زه به برباد شم قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم حکم شو اے نو کوشا د غرنا زمونږ د طرفنا سلامتی او برکتونه دی پتا باندې او په هغه ډلو باندې کوم چې ستا سره دی او سډلی داسې هم دي چې هغوی لبا مونږه لګه مودا د ژوند سامان ورکو بیا به ورته زمونږ د طرفنا دردناک عذاب وررسي تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين اے نبی صلی الله علیه وسلم دا د غیب خبرونه دي چې مونږه تا ته وحی کوو د دې نه مخکې نتا دوی پیجندل او نستا قوم نو صبر کوا انجام هم د پرهیزګارو خلکو په حق کې دی وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون او آدیانو ته مونږه
دا هغوی رور هود علیہ السلام الیگو. هغه ویل ای زما قومه د الله بندگی کوئ داغه سیوا بل خدای ستاسو نشته تاسو هسي دروغ جوړ کړی دي. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. اے زما قومه پدې کار باندې زستا سنا اجر نغواړم زما اجر خو داغ چا په ذمہ دې چې پیدا کړی يم. آیا تاسو د عقل ناس کار نه اخلئ؟ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. او اے زما د قوم خلکو د خپل ربنا معافي غواړي بیا هغه ته واپس وګرځي هغه به در باندې د اسمان دروازې پرانځي او تاسو له د موجوده طاقت د پاسه نور زیات طاقت درکړي او داسې مکوئ چې مجرمان جوړ شي او د بندګۍ نه مخ واړوي. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. هغوی ورله جواب ورکړو اے هود تا مونږ ته سرګند شهادت نه دی راوړې او ستا په وینا مونږ خپل معبودان نشو پرې خو دې او مونږه پتا باندې ایمان راوړونکي نه یو. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. زمون خدا خیال دی چې پتا باندې زمونږ د یو معبود غضب راغلی دی. هود علیہ السلام وویل زه د الله شهادت پیش کوم او تاسو گواه اوسئ چې دا د الله نه سیوا نور څوک تاسو په خدای کې شریک کړی دي. زه دا غینه وزار یم. تاسو ټول په جمع زما خلاف په خپل کار کې هیڅ کمی مکوئ او ماته یو ذره مهلت مرا کوئ. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. بشکا زما بروسا په الله باندې دا چې هغه زما رب هم دی او ستاسو رب هم دی. هیڅ یو جاندار داسې نشته چې داغه د تندي وختو داغه په لاس کې نوي. بشکا زما رب پنه غلار باندې دی. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. کتاسو مخ اړوي نو واړوي د کوم پیغام سره چې زه تاسو ته را لېږلې شوی وم هغه ما تاسو ته درسولې دی. اوس به زما رب تاسو په ځای یو بل قوم راپورته کړي او تاسو به داغو هیڅ نقصان اونکړي شي. یقینا زما رب په هر څه باندې نگران دی. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين
رحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. بیا چې کله زمونږ حکم راغې نو مونږه په خپل رحمت سره هود لا او هغه خلکو لا چې داغه سره ایمان راوړی وو نجات ورکړو او د یو سخت عذاب نه مو بچ کړل. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. دادی آدیان هغوی د خپل رب د آیاتونو نه انکار وکړو، داغه د رسولانو خبره اونه منله او د هر حق دشمن ظالم پیروي وکړه. واتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. اخر دا چې په دې دنیا کې هم پاغوي باندې لعنت راغې او د قیامت ورځ هم واوري عادیانو د خپل رب سره کفر وکړو. واوري لری وغورځولې شو عادیان دهود د قوم خلق. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. او سمودیانو ته مونږ د هغوی رور صالح اولیکو. هغه ویل اے زما د قوم خلکو د الله بندگی کوي، داغونه بغیر بل خدای تاسو نشته. هم هغه دې چې تاسو د ځمکې نه پیدا کړی او په دې کې تاسو آباد کړی نو تاسو داغونه معافي غواړئ او هغه ته واپس راشئ. بشکا چې زما رب نږدې دی او د دعاګانو جواب ورکوونکی دی. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. هغوی اویل اے صالحا د دین مخکې ته په مونږ کې داسې سړې وې چې زمونږ درنا لوی لوی تمی کې دي. آیا ته مونږه د هغه معبودانو د عبادت نه منع کول غواړې چې دا غوي عبادت با زمونږ پلار نکونو کولو؟ ته چې کومي طریقې ته مونږ رابلې داغه په حق لخوا زمونږ سخت شک دی، مونږه په پریشانی کې اچولیو. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. صالح علیہ السلام اویل اے زما قومه تاسو په دې خبره هم څه غور کړی دی چې کو چریزه د خپل رب د طرف نه په یو واضح شهادت باندې وم او بیا هغه په ما باندې خپل رحمت هم وکړو نو د دې نرستو با د الله د گرفت نه ما څوک بچکړي کله دا هغه نافرمانی وکړم تاسو زما هیڅ پکار نشی راتلې بغیر د دینه چې ما نور زیات په نقصان کې واچوي. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. او ای زما د قوم خلکو ګورئ
دا د الله اوخه ستاسو د پاره یو نخه ده دا د الله پزمکه کې پرېګ دی چې آزاد سریږي دې ته هیڅ موایي کنه نو څه زیات وخت به نوی تیر شوی چې پتا سو باندې با د الله عذاب راشي فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب لیکن هغوی اوخه وجلا نو صالح علی السلام ورلا خبرداري ورکړو چې بس اوس 3 ورځې په خپل کورونو کې نور اوسه گئے دا داسې نه کدا چې دروغ به نه ثابتي فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز اخر دا چې کله زمونږ د فیصله وخت راغی نو مونږه په خپل رحمت سره صالح علی السلام او هغه خلک چې داغه سره ایمان راوړی وو بچ کړل او داغه ورځي د رسوای نمو محفوظ کړل بشکا چې ستارب په اصل کې طاقتور او غالب دی واخذ الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود پاتشو هغه خلق چې ظلم کړي وو نو هغوی یوې سختي چغې راونیول او په خپل کلو کې په داسې شان سره به حرکت پاتشو لکه چې هغوی هلته هډو او سیدلی نه وو واوري سمودیانو د خپل رب سره کفر وکړو واوري لری وغورځولې شو سمودیان ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ وګورئ ابراهيم عليه السلام ته زمونږ فرښتې د زیری سره راغلې وی ویل پتا دی سلام وی ابراهيم عليه السلام ورله جواب ورکړو پتا سو دی هم سلام وی بیا سو وخت نو تیر شوه چې ابراهيم عليه السلام یو ورید کړي څخه داوی د میلمستیا د پاره راوړو فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خيفه قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط خو چې دا یو قتل چې دا غوی لاسونه فراق ته نه راوګديږي نو شکمن شو او پزړه کې دا غوی نه ير او شوا هغه ویل یریګه ما من خو د لوط قوم ته را لېږلي شوی یو وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب د ابراهيم عليه السلام خزه هم ولاړه هغه چې دا واوریدل نو وی خندل بیا مونږه هغه له د اسحاق او د اسحاق نورستو د یعقوب زیره ورکړو قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب هغه ویل هاي زما کم نصیبا زبا اوس بچی راوړم چې زه بډای شوم او دا زما خاوند هم بډا شو دا خو ډیره عجیبه خبره ده قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد
فرښتو ویل د الله په حکم باندې تعجب کوي اے د ابراهیم د کور خاوندانو پتا سو باندې خو د الله رحمت او داغو برکتونه دي او یقینا چې الله د تعریف قابل دی او د لوی شان والا دی فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط بیا چې د ابراهیم علی السلام یرا لری شوا او د اولاد د زیرینا د غزلو خوشاله شو نو هغه د لوط علی السلام د قوم په معاملې کې زمون سره جګړه شروع کړه إن إبراهيم لحليم أواه منيب په حقیقت کې ابراهیم علی السلام ډېر صبرناک او پزړو نرم سړی وو او په هر حال کې زموږ طرف ته رجوع کولا يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود اخر دا چې زمونږ فرښتو هغه ته وویل اے ابراهیم دا خبره پرېږده ستا د رب حکم شوه دی او اوس با په هغه باندې هغه عذاب ضرور راځي چې هیڅوک یې واپس کولای نشي ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب او کله چې زموږ فرښتې لوط علی السلام ته ورسېده نو داغوی په ورتلو سره هغه ډېر ویریدو او زړی تنگ شو او وی ویل چې نن ډېر د مصیبت ورځ ده وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد د میلمنو د راتلو سره داغه د قوم خلکو به اختیارا داغه کور ته منډې کړې د مخکینه غوي د بد کارونو عادت وو لوط علی السلام هغه ته وویل ورونو دا زما لونه موجود دي دا ستاسو د پاره ډېری پاکیزه دي لګ د الله نه ویریږي او زما د میلمنو په معاملې کې ما مزلی لکوي آیا پتا سو کې څوک خسرې نشته قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد هغوی ورله جواب ورکړو تا ته خو معلومه ده چې ستا په لونو کې زمونږه هیڅ حصہ نشته او تا ته دا هم معلومه ده چې مونږ څه غواړو قال لو ان لي بكم قوة او آوي الى ركن شديد لوط علیہ السلام ورته وویل افسوس چې زما سره دومره طاقت وي چې تاسو می سیده کړی وي یا سو مضبوط سهاره وي چې داغه پنامي اغستلی وي قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب پس داغه ورته فرښتو ویل چې اے لوط علی السلام مونږ ستاسو رب را لګلی شوی فرښتې یو دا خلک ستا هیڅ نقصان نشي کولای بس چې شپه لګه پاتې وي نو ته د خپل بال بچ سره اوزا او ګورا پتا سو کې د څوک پښا واپس نه ګوري
لیکن ستا خزا د در سره نزي ځکه چې پاغه باندې به هم هغه څه تیریږي کم چې با په دې خلکو تیریږي د دوی د تباہی د پاره د سحر وخت مقرر دی په سبا کېدو کې اوس څومره وخت پاتې دی فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد بیا چې کله زمونږ د فیصله وخت راغې نو مونږه هغه کله لاندې باندې کړو او پاغه باندې مو د پخښوي خټي کانی پرلی پسې را ورول چې پاغه کې هر کانه ستاسو طرف سره نخښوي وو او د ظالمانو نه دا سزا سلری نه ده وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط او مدین والو ته مونږ د هغوی رور شعیب ولېګو هغه ویل اے زما د قوم خلکو د الله بندگی کوي داغه نه بغیر بل خدای ستاسو نشته او پناب تور کې کمې مکوي نن ز تاسو په حالت کې وینم لیکن زیریګم چې سوالبا پتا سو باندې داسې ورځ راشي چې داغه عذاب با تاسو ټول راګیر کړي ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين او اے د قوم رونو ټیک ټیک په انصاف سره پوره ناپ کوي او پوره تول کوي او خلق لا داغوی په سيزونو کې نقصان مور کوي او پزمکه کې فساد مخوروي بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ الله چې کوم بچت درکړي هغه ستاسو د پاره بهتر دی کو تاسو مؤمنان یای او بهرحال زه په تاسو باندې سو نگران نه یم قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد هغوی جواب ورکړو اے شعیبا آیا ستا مونږ تا ته داخی چې مونږه هغه ټول معبودان پریږدو چې زمونږ پلار نیکونو به عبادت کولو یا دا چې مونږ ته د خپل مال کې د خپل خوښي مطابق د تصرف کولو اختیار نه وي بستی او خيار او پنی غلار پاتې شوی سړی قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب شعیب علیہ السلام ورته وویل رونو تاسو په خپل سوچ وکړئ چې کچري زه د خپل رب د طرف نه په یو واضح شهادت باندې وم او بیا هغه ماته د خپل طرف نه خیر رزق هم راکړو
نو د دین وروسته به زستاسو په گمراهۍ کې او ستاسو په حرام خورۍ کې څنګه شریک شم او زه هیڅ کله دا نه غواړم چې زه د کوم خبرونه تاسو منکم هغه دې په خپل وکړم زه خو اصلاح کول غواړم تر څو پورې چې زما وس رسی او دا چې زه څه کول غواړم د دې ټول دارو مدار د الله په توفیق باندې دی هم په هغه باندې ما باور وکړه او په هر معاملې کې زه داغه طرف ته رجوع کوم ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد او اے زما د قوم رونو زما خلاف ستاسو زد چرته ده حد تاسو اونرسوي چې اخر په تاسو باندې هم هغه عذاب راشي کم چې د نوح علی السلام یا د هود علی السلام یا د صالح علی السلام په قوم باندې راغلي وو او د لوط علی السلام قوم خو ستاسو نه زیات لري نه دي واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود ګوره د خپل رب نه معافي وغواړئ او هغه ته واپس راشئ بشکا زما رب رحم کونکي دی او د خپل مخلوق سره مینه لري قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز هغوی جواب ورکړو اے شعیبا ستا په ډېرو خبرو خو مونږ هډو پوهې ګنا او مونږ وینو چې ته په مونږ کې یو کمزوري سړی یې کوستار ورولي نوې نو مونږ با په خواته ਸੰسار کړي وې ستا طاقت خو دومره نشته چې په مونږ باندې غالب شي قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط شعیب علیہ السلام ورته فرمایل رونو آیا زمار ورولي په تاسو باندې د الله نه زیاته درنه ده چې تاسو ضرور ولای نه خو ويریدای او الله مو بالکل شاته وغورځو په هشي چې تاسو څه کوي هغه د الله د قبضې نه بهر نه دی ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب اے زما د قوم خلکو تاسو په خپل طریقه کار کوئ او زبا په خپل طریقه کار کوم ضرب تاسو ته معلومه شي چې په چا باندې د ذلت عذاب راځي او څوک دروغجن دی تاسو هم انتظار کوئ از هم تاسو سره انتظار کوم ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود اخر چې کله زمونږ د فیصله وخت راغې نو مونږه په خپل رحمت سره شعیب او داغو ملګری مؤمنان بچ کړل او کوم خلکو چې ظلم کړي وو هغه یوې سخت چغي داسې راونیول چې هغه په خپلو کلو کې به حرکت پراتو پاتې شو لکه چې هغه حالت هډو اوسېدلی نه وو واوري مدین والهم لري غرزول شو لکه څنګه چې سمودیان غرزول شوی وو
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. او موسی علیہ السلام مونږ د خپل نخو سره او د سرګن سند سره فرعون او داغه د سلطنت وزیرانو ته ولېګو، ولی داغه د سلطنت خلکو د فرعون د حکم پیروي وکړه، حالکه د فرعون حکم په حق نه وو. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. د قیامت په ورځ به هغه د خپل قوم نه مخکوي او په خپل مشرۍ کې به هغوی دوزخ ته بوزي. دا څومره خراب ځای دی د ورتلو چې څوک ور ورسي. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. او په دې خلکو باندې په دې دنیا کې هم لعنت ته او د قیامت په ورځ به پرې هم وي. دا څومره خراب بدله ده چې چاته میلاو شي. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. اے نبی صلی الله علیه وسلم دا د یو څو کلو خبرونه دي چې مونږ یې تاسو اورو. په دې کې ځینې اوس هم ولاړ دي او د ځینو فصل ریبل شوی دی. مونږ په هغه باندې ظلم ونکړو، هغه په خپل ځان باندې ظلم وکړو. او کله چې د الله حکم راغی نو دا غوی خپل هغه معبودان چې هغه الله پرې خودلې وو او هغه ته आवाजونه کول، دا غوی هیڅ په کار را نغلل او هغه د هلاکت او د بربادۍ نه سیوا هغه له هیڅ فائدہ ورنکړه. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. او ستا رب چې یو ظالم کله راونسی نو بیا داغرانی ول هم دغسی وی. په حقیقت کې داغنی ول ډیر سخت او دردناک وی. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. حقیقت دا دی چې پدې کې یو نخدا د هر هغه سړي د پاره چې هغه د اخرت د عذاب نه یره کوي. هغه به یو ورځ وي چې ټول خلک به پکې جمع وي او بیا چې سکیږي هغه به په دغه ورځ د ټول په مخ کې وي. وما نؤخره إلا لأجل معدود. مونږ د دې پر واستلو کې زیات تاخير نکوو، بس یوا د شمار موده د دې لپاره مقرر ده. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. کله چې هغه راشي نو د هیڅ با د خبرو کولو طاقت نوي بغیر د دینا چې د الله په اجازه سره سو ارز وکړي. بیا به خلک په دغه ورځ بدبخت وي او سنیک بخته. فأما الذين
شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. چې کوم بدبخت وي هغوی به دوزخ ته ځي او هلته به د سخت ګرمۍ او تندې د لاسه هغوی سخت سا اخلي او خرشيږي به او په دې حالت کې به هغوی همیشه وي تر څو پورې چې ځمکه او اسمان ولاړ وي بغیر د دینه چې ستا رب سبل سو غواړي بشکا ستا رب پوره اختیار لري چې څه غواړي هغه کوي. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. پاتشو هغه خلق چې نیک بخت وي نو هغوی به جنت ته ځي او هلته به همیشه اوسي تر څو پورې چې ځمکه او اسمان قائم وي بغیر د دینه چې ستا رب سبل سو غواړي داسې بخشش به ورته میلاو شي چې هیڅ کله به نه ختميږي. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ. نو اے نبی صلی الله علیه وسلم ته د هغه معبودانو د طرفنا پس شک کی مفره وزا د کوم معبودانو چې دا خلق عبادت کوي دوی خو بس د رندو پشان په هغه طریقه عبادت کوي په کومه طریقه چې مخکې د دوی پلار نکونو کوو او مونږ با دوی تخپل حساب پورا ورکو بغیر د دینا چې پاغي کې با څه کمی وي. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. مونږ د دین مخکي موسی عليه السلام له هم کتاب ورکړی دی او داغه په باره کې هم اختلاف شوی وو لکه څنګه چې تا ته کتاب درکړی شوی دی او داغه په باره کې اختلاف کیږي کچری ستا د رب د طرف نه یو خبره مخکي فیصله شوی نه و نو د دې اختلاف کوونکو په میز کې با په خوا فیصله شوی و. دا حقیقت دی چې دا خلک د دې د طرف نه په شک او پریشانی کې پراته دي. وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. او دا هم حقیقت دی چې ستا رب دوی له دوی د عملونو پورا بدله ورکوي بشکا چې هغه د دوی د کارونو نه خبردار دی. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. نو اے نبی صلی الله علیه وسلم تو او ستا هغه ملګری چې د کفر او بغاوت نه ایمان او طاعت ته واپس شوی دي ټیک په نیغه لار باندې مضبوط اوسئ لکه څنګه چې تا ته حکم شوی دی او د بندګۍ د حد نه ما وړئ چې تاسو کوی په هغه باندې تاسو د رب نظر دی. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون.
دې ظالمانو ته یو ذره ممایله کیږي کنه نو د دوزخ په ګیره کې براشي او تاسو تبا هیڅوک داسي ولی او سرپرست میلاو نشي چې تاسو د الله نه بچ کړئ شي او د هیڅ زینبا درته امداد نه دررسي. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. او ګورا منځ قائم کړه د ورځې په دوانو سرونو کې او په هغه وخت کې چې لږ شپه تیر شي په حقیقت کې نیکیانی بدی لري کوي. دا یو نصیحت ده د هغه خلکو لپاره چې هغوی الله یاد لري. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. او صبر کوا الله د نیکانو خلکو اجر هیڅ کله نه ضایع کوي. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. بیا ولی په هغه قومونو کې کم چې ستاسو نه مخکې تیر شوی دي داسې د خیر خاوندان پاتې نشو چې خلک په ځمکه کې د فساد راپورته کولو نه منع کوله. داسې خلک وو هم ډېر کم وو چې مونږه دغه قومونو نه بچ کړی وو. کنه نو ظالمان خلک خو په هغه مزو پسې ورپسې شو لکم سامان چې ورلا فراخه ورکړي شوی وو او هغوی مجرمان پاتې شو. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ستا رب داسې نه دی چې کلی په ناحق تبا کوي په دا حال کې چې داغه اوسیدونکو اصلاح کوونکي وي. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. بشکا کستا رب غختله نو ټول انسانانی یو ډله جوړولې شو لیکن اوس خو به هغوی په مختلفو طریقو باندې زی او د بیلاری کېدو نه به صرف هغه خلک بچ کیږي چې په چا باندې ستا د رب رحمت دی او هم د دې خپل خوخي کولو او د خپل اختیار کولو د پاره خو هغه دو پیدا کړی وو او ستا د رب هغه خبره پوره شو کوم چې هو کړی و چې زبا دوزخ د پیریانو او انسانانو ټولنا دکوم. وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. او اے نبی صلی الله علیه وسلم دا د پیغمبرانو قصې چې مونږ ته اورو دا هغه سيزونه دي چې د دې په ذریعہ مونږ ستاسو زړه مضبوطو په دې کې تا د حقیقت علم میلاو شو او ایمان والو ته نصيحت او بیداری نصیب شو. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون. پاتشو هغه خلق چې ایمان نه راوړي نو هغه ته وایا چې تاسو په خپل طریقه کار کوئ او مونږ به په خپل طریقه کار کوو. تاسو هم د انجام انتظار کوئ او مونږ به هم په انتظار یو.
ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. پاسمانونو او پزمکه کی چې سپټ دی هغه ټول د الله د قدرت په قبضه کې دي او ټول معاملې هغه ته واپس کیږي. نو اے نبی صلی الله علیه وسلم ته د هغه بندگی کوا او په هغه باندې باور ساته. چې تاسو کوی ستارب داغه نه خبره نه دی.